بسم الله الرحمن الرحیم سیمسٹر 4 او مضمون د استاسو پاکستانی جبو ادبیات کې هندکو تاسو هندکو شاعری ادوار باره کې تاسو لوستلو ټول نمخ کې مونږه اولنې دور څنګه تاسو تخکاری چې هندکو شاعری اولنې دور دا تاسو لوستو اول عیسی خان مشوانی اولنې دور اولنې شاعرو دا سه مخکې لیکل بیا وجید دی اولنې دور بل شاعر دویم شاعر وجید دی هغه نه پس صاحب حق دا دی اولنې دور شاعرو دا مونږ لوستو څنګه چې د اشعارو شاعر لړن شاوانال ایکم ہوندن باوانال باواں بیجت کپیاں جاون ډول نوجن گاوانال یعنی شاعر بادشاہانو سره جنگونه کوي دا کار د موټو په زور کیږي طاقت سره یو بادشاہ سره جنگ کول شي یا کول شي کله چې پریکړه شي نو بیا ډول نه غږیږي یعنی لو په وخت کې بیا ډول نه غږیږي دا تاسو لوستو هغه نه پس استاد نامور जोड़ के सुंदर ख्याल आ पड़े मोती पेगला जवानी दी राह कर दे कोई लबदानी जद मिसाल सबनू बेमिसाल दिलों ठंडी आ कर दे नो ब्याह ना पास मिर्ज़ा अब्दुल गनी नो माहिर लिसानियात ग्रेसन अखबल किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के ददेकम चारबे तक लिखल او غزل نومي ورته ورکړ دي نو دا وی چې خالق اکبر دی بندگی کر لے کچھ وقت سحار اکثر مرنائی بندیاں غفلت وچ نو سو قرار یعنی سحار وقتی خلق یعنی سحار وقت خالق عبادت کوا غفلت کے موسا آخر مرگ دے بیا تاسو سائیں شاده باره کې ولستو او د دې یو فارسی نما شعر ده یعنی فارسی هندی او انکو ټولو ټکو باندې مشتمل دی خون شد دل ما خون شد دل ما نینا تیرے مار مکایا ہر دے اندر تیر لگایا کہ کراں تے کتھے جاواں آپ نو من نے سونی چڑھایا بیا غنا پس غلام محمد مایو اولنے دور شاعر دے دا دے پیښور اوسیدونکو نو د دیوم اشعار تاسو ته ما ویلو دویم دور بیا کوم ته موږ دویم دور خو نه لیکلی دې ته موږ ویلو سکھانو او انګریزانو دور دا دور چې دې باره کې تاسو ولوستو چې سکھانو د هندکو ژبه چې دا پنجابي سره ملاویږي او پنجابي چې هغه د هندوانو او دغې ژبه وه د سکھانو ژبه وه نو دې دور له موږ سکھانو او انګریزانو دور نوم ورکوو نو څنګه چې برد یو شاعر دی هغې ویلو انګریزان دے ظلم ستم نے بڑے بڑے لائق حکمران مارے کئی جرنیل سپا سالار نالے بہادر جنگجو جوان مارے بڑے بڑے رستم باویں ہندو آئے کہ مسلمان مارے بردا خان انہیں دی ظلمہ نے زبردست سرکش پٹھان مارے بیا استاد کو مٹھو دی هغه هم دغه سکھانو او انګریزانو دور کې هغه اشعار دي نو هغه حیا زمانه توڑ گیا جد و ملک دے حاکم فرنگی ہو گن ماں پیو دی کہنا اے وچ نہیں پتر آپی ای رنگ برنگی ہو گن ذات پات نو کوئی پچھاندہ نہیں جڑے آئے وہ بے کلنگی ہو گن امیراں دے پتر شرابی کبابی غریباں دے پتر چرسی بنگی ہو گن نو دې کې د انګریزانو ذکر کړی استاد میټھو او بردا برا انګریزانو هم ذکر کړ دی نو دا د سکھانو او انګریزانو دورو دام تاسو لوسته بیا مخکې ګورئ هندکو کلاسیکي دور دام تاسو لوستو نو دې کې ټول نه د ابتدا چې شوی د هغه استاد شیر غلام نه شوی ده دې کې ګڼ شاعران دي خو موږ درې نماینده شاعران اخیستي دي استاد میټھو پیخورې موږ اخیستی دی
او بیا هغه استاد رمضان علي رمزو دې منې ما تاسو ته ګورو بیا استاد شیر غلام نو دو د دې باره کې تاسو لستو یعنی استاد میټو وی دا پښتونو نو د دې پښتون جو نو د یو اشعار نه پته مونږ ته لګي چې دا پکې وایي چې زندگانی یارو عجب چیز ہوئے زندگانی دے نال سارے جہان رہے سخندانہ دا ہوئے غلام یارو وچ پشور دے مٹھو پٹھان رہے یعنی دی پخپل ما شعر کې ویلي مٹھو پٹھان دا پښتونو او یو خاهم کو شاعرو بیا بل استاد رمضان علي رمزو دا تاسو لستو او داوم د دې یو حرفی دا سر میں دی سیاہی مدم ہوگی وچ نینا دی زردی دی تار آ گئی میں تا جاندا اے میدان نو آیا زردی کیوں کر وچ انار آ گئی نو دغه شانی بیا استاد شیر غلام او د دې اصل نوم چې شیخ غلامو نو دا زمونږه بیا هغې نه پس مونږه اوس چې کوم زمونږ نن ټاپک دی هغه دی د هندکو شاعري نو کلاسیکي دور څنګه تاسو ته ښکاري نن به چې مونږ لولو هغه د هندکو نو کلاسیکي دور نو کلاسیکي دور کې داسې چلو چې دې کې ډېر ایجادات او انقلابات وشول یعنی دنیا ډېره ترقي وکړه په دې دور کې بیا اولنی او دویم جنگ چې دی هغه مو شو اولنی جنگ عظیم دویم جنگ عظیم دا دواړه جنگونه په دې دور کې شدي هندکو نو کلاسیکي دور کې په دې جنگ کې بیا ډېر خلک زخمیان شول پکې مړه شول په دې دور کې اټم بمې جوړې شلې اټم بم وغورځول شوې هوایي جهاز د انسانیت قاتل جوړ شو اټم بم د انسانیت قاتل جوړ شو دې کې غټ غټ طاقتونه چې دي هغه خاتمه وشوه ډېر ملکونه د انګریزانو برطانیه نه آزاد شول ډېر ملکونه وجود کې راغل او په دې دور کې بیا انقلابي هندکو شاعري شروع شوه او هر علاقې کې نو کلاسیکي ادب شروع شو نو دې دور اولنی کوم شاعر دی هغه به مونږ څنګه تاسو ته ښکاري ما لیکل دی دا محمد جي ورنجیاره دا یو د دې دور یو نماینده شاعر یو ښه شاعر و او په شاعرانو کې د یو اوچت مقام او شاعري نه علاوه دا د فن موسیقي باندې هم دی عبور لرلو او دې حرفي او چاربیتو سره سره هندکو جدید غزل ولیکلو او غزل لپاره دې دون تیارولو مهارت هم لرلو یعنی غزل به ولیکو او د غزل لپاره چې کوم دون هو ساز و هغه به دې ښه طریقې سره تیارو بیا 1930 کې یعنی 1930 چې دا برصغیر په تاریخ کې داسې کالو چې په دې کې د انګریزانو خلاف تحریک چې هغه ډېر په زور او په دې کې ترقی پسند تحریک هم شروع شو نو په نو کلاسیکي دور کې نجیاره هندکو ادب کې چاربیتو او حرفي سره سره غزل اضافه وکړه نو د دې رومبه غزل دا دی دا وی چې یاری لانی ای سکھلی پر نبانی اوکھیے آتش عشق والے لگے تا بجانی اوکھیے جنا عشق کمایا حکم در در رلایا ہونی ہوندی اے نجیارے پھر مٹھانی اوکھیے نو دغه سه بل د دې دور کوم شاعر دی هغه د آغا محمد جوش یعنی نو
کلاسیکی دور دویم شاعر آغا محمد جوش دا چې د 1919 کې پیدا شو په پیښور کې او د دې شمار چې د ښه شاعرانو کې کیږي نو کلاسیکی دور ښه شاعرانو کې د دې شمار کیږي او د دې کوم حرفیان دي هغه کې جدیدیت او تازگی څرګند ښکاري او د دې په شاعرۍ کې سلاست او رواني ده اخره کې بیا حرفیانو کې تصوف زور ډیر زیات و اول کې نو خو اخر کې بیا د کوم حرفیان وي هغه کې تصوف عمر سره ډیر زیات نو پدې کې دغه دور چې دی د سره نو کلاسیکی دور کې بیا نور شاعران هم کوم چې د شاګردانو نی پدې کې یو نذیر حسین شادو زید آی اظهر او باسر ندیم او ابن برق دا شامل دي کې او 2001 کې د شاعرۍ دویمه مجموعه چاپ شوې وه او هغې نوم و مټي د بت نو مټي د بت د دې دویمه مجموعه نو د دې په هغه جو چې په دې په کلام کې زیاته برخه چې د هغې د ژبې د سلاست سادګي خوږوالی او سوچوالی دی ډېر لطیف او نازک جذبات او احساسات یې په ساده او فنکارانه انداز کې په خوږه پسته او سوچه هندکو ژبه کې بیان کړی دی نو الفاظ یې ډېر ښکلي دي استعمال کړي دي او د دې کوم ړومبی کتاب دی د دې هغې نوم و مینا تیجام دې کې د څه اشعار لیکلو هغه دا دي چې زبان محبوب دی خوب بولے واہ واہ میٹھیاں میٹھیاں بولیاں دو یعنی سزا کې دو لیکل سزا کې تو لیکل تلفظ کې فرق دی زبان محبوب دی خوب بولے واہ واہ میٹھیاں میٹھیاں بولے تو کدے ہاں کرے کدے نہ کرے گلاں سجدیاں بولیاں بولیاں تو سونے مکھ تو زلفاں چکیاں جد اکھیاں کھولیاں پولیاں پولیاں تو لگیاں ڈاڑیاں جوش تے وچ سینے نگا والیاں کالیاں گولیاں تو دا پدے کے آغا محمد جوش وائی کہ زبان محبوب دی خوب بولے واہ واہ میٹھیاں میٹھیاں بولیاں دو کدے ہاں کرے کدے نہ کرے گلاں سجدیاں بولیاں بولیاں دو نو دے کے آغا محمد جوش وائی زما د محبوب خبرې خوږې او ډېرې زیاتې دي یعنې خوږې هم دي او ډېرې زیاتې دي په دې خبرو کې کله اقرار وي او کله انکار وي بیا وایي چې د دې دوه خبرې ډېر خوند کوي د دې دوه خبرې ډېرې مزه کوي یوه زلف مخ نه لرې کول بل په مکیز مکیز دواړه سترګې بیرته کول یعنی دا دوه څیزونه چې دي زما د محبوب ډېر مزه کوي یو زلف مخ نه لرې کول او بل په مکیز مکیز دواړه سترګې بیرته کول او دغه سترګې زما په لور یعنی زما طرف ته کتلو سره داسې محسوس شوه لکه چې دوه ګولۍ زما په سینه کې پیوست شوې نو دا د آغا محمد جوش شاعري وه دا هم د نو کلاسیکي دور یو نماینده دور و شاعر و سوري
یو شو محمد جیون جیاره او دویم شو آغا محمد جوش. دغسې وړاندې ما دا لیکل کړي دي رضا همداني دم نو کلاسیکي دور یو نماینده شاعر دی. نو رضا همداني وایي سوري دې باندې به مونږ لږ بحث وکړو پس به بیا درې مونږ یو د اشعار لولو. نو رضا همداني چې دی نوم مرزا رضا حسین همداني 1914 کې پېښور کې دا پیدا شو او کله چې دا لسو کالو نو د دې پلار د دې والد صاحب وفات شو او دی بیا پنځم نه تعلیم یې پرېښود. لږ شان د دې دا تعارف دی خو پنځم نه تعلیم پرېښود خو تعلیم سلسله یې پرې نه خوا پرایویټ په کور کې څه طریقې باندې به د لوستل کول هغه داسې چې دی به ورځې کار کو او شپې به سبق وي. نو داسې موږ لپاره دا مثالونه دي چې څه خلک داسې په تکلیفونو باندې خپل سبق خپل سکول لولي. نو دې خلکو نه تاسو هم عبرت پکار دی چې په غریبۍ کې تاسو ولولئ په پیسو سره لوستل نه کېږي. نو دې به ورځې به کار کولو او شپې به سبق ویلو او دغسې شوق یې نو اردو او فارسي ژبو باندې دې عبور حاصل کړو او بیا هغې نه پس مخکې منشي فاضل او پشتو فاضل دا امتحانونه هم دې پاس کړ. داسې او میټرک چې دی هغه هم دی پرایویټ پاس و ځکه چې پنځم نه دا سکول نه وتلو نو ظاهره ده بیا د فارسي کتابونه دا هم لوستي دي ګلستان بوستان مثنوي مانوي رومي دا یې ولوستل. بیا اردو کوم شعرا دي هغه شعرا یې ولوستل افسانه نګاران یې ولوستل نقادان یې ولوستل او بیا داسې چې ادبي تحریکونه هم دې شروع کړ او بزم سخن پېښور رکن هم دا پاتې شوی دی او په دې کې فارسي اردو ادب کې کمال حاصل کړ. بیا دې نه پس دایره ادبیه سره منسلک شو او یو هغې نه وروستو یو جدید ادبي انجمن ادبستان جوړ کړو او بیا انجمن ترقی اردو او ترقی پسند مصنفین رکن جوړ شو. بیا فارغ بخاری او خاطر غزنوي پر مرسته پډاډ سیمای رساله سنگ میل شروع کړه او ترقی پسند شعراو کې خپل یو مقام پیدا کړو خپل یو نومي پیدا کړو. اردو او فارسی کې لیکل کولو او بیا وروستو ورسره هندکو کې لیکل شروع کړل او دې سره سره د تحقیق کار هم کولو. هندکو شاعرانو ادبا زبان محاورات کلچر آداب تهذیب و تمدن خزانه جمع کړل او ګڼ کتابونه ولیکل. بچو د پاره میټه ډنګ او تورې تورې د کیسو کتابونه ولیکل خو اخر دی دنیا نه تللی اخره کې آخرکار 9 جولائی 1994 کې دی فانی دنیا نه کوچ وکړو او لاړو. د دې نظم ګونګای کې څنګه دا یو د ګونګای محرومیان چې هغه ذکر کوي
یعنی ګونګی نظم دی هغې ګونګی نظم کې ګونګی چې ده هغه خپل کوم هغې محرومیانې دي هغې ذکر کوي هغه لږ داسې دی بیا موږ بس کوو چې داسې وایي هک انجان دی خاطر میں نے دل دے بوئے کھولے ماں رستہ تک دے دل پہ گئے ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਆਸੀ ਦੀ ਅਣਨ ਖਟੋਲੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਲਫਾਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੱਥਰੇ ਖੋਲੇ ਖੋਲੇ ਮਾਂ ਤੀਆਂ ਮਾਲ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਪਏ ਸੜ ਗਏ सड़ गए गुड़ियाँ पटोले माँ टोमा उत्ते अली लग गई टोमा उत्ते अली लग गई मोती हो गए काले माँ यानी काले निक्कियां वड़ियां दे हर वेले खा गए मैनू चबोले माँ दायो ददे जो नज़म दे रज़ा हमदानी چې کوم کې د ګونګی یو ګونګی د هغې محرومیانې هغه خپل ذکر کوي او خپل مور ته وایي وایي چې هک انجان دی خاطر میں نے دل دے بوئے کھولے ماں وایي چې ای مورې یو ناشنا لپاره یو نابلد لپاره ما د زړه ورونه بیرته کړل رستا تک دے دل پہ گئے ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੇ ਮਾਂ ای مورې زه هر وخت هغې د راتلو لاره څارمه ای مورې زه هر وخت هغې د راتلو لاره څارمه یعنی انتظار کومه ای مورې ما ته نه ښکاري چې هغه یا د پریانو په تخت باندې راشي یعنی ای مورې ما ته نه ښکاري چې هغه به د پریانو تخت باندې راشي او د حقیقت اعلان به وکړي د حقیقت اعلان وکړي تیاں مال پرایا ہو کے پھر بھی تیرے کولے ماں اے مورې لوڼه پردي دي اے مورې لوڼه پردي دي یعنی لوڼه د پردي د کور دي خو زه بیا هم تا سره یم لوڼه دې پردي د کور دي خو زه بیا هم تا سره یم दाज दे कपड़े पए पए सड़ गए गुड़ियाँ पटोले माँ ए मोरे दाज जामे आओ गुड़िया ने डेरे जड़े शुए टोमा उत्ता अली लगी मोती हो गए काले माँ ए मोरे चारगर बांधे जंग लगे दो او موتیان هم تور شول چارګل کوم چې په پوزه کې اچي هغې باندې زنګ ولګېدو او موتیان هم تور شول بیا مخکې وایي نکیاں وډیاں دې هر ویلې کھاګې مینو چبولې ما ای مورې اوس واړه او لوی مالا پیغونه راکوي نو داسې ستاسو دا هنکو نو کلاسیکی دور مکمل شو تاسو کوم هنکو ادوار دی هغه تاسو ولستل اولنی دور ولستو بیا هغې نه پس سیکھانو انګریزانو دور ولستو بیا تاسو کلاسیکي دور ولستو او نن ستاسو نو کلاسیکي دور چې دی هغه مکمل شو څلور دورونه تاسو ولستل دا څلور واړه دورونه چې دي دا ډېر لازمي دي نو دې نه ابجکټو سوالونه هم تاسو وګورئ که یو ټکي باندې نظر واچوئ او کیدای شي چې دغې نه هم ابجکټو سوالونه راځي که آنلاین شو نو بیا به
دغه نه ابجکټ وي یعنی څومره سوالونه چې دي آنلاین خو بیا سبجکټ نشي کېدی نو بیا به ابجکټ وي که آنلاین نه وي بیا به ستاسو هغه زړه طریقه کار وي که آنلاین شو تاسو په دې کې ابجکټ ځان لپاره تیاری کوئ الله په امان